जी کتونکو دا ټیم موږ محمد ګټ اسپتال کې موجودي تاسو شاتاري د محمد ګټ اسپتال دی دې کې به موږ تاسو ته ښیي چې دې کې کم ذات اپریشن کېږي ډاکټران پکې شته که به نشته د دې چې څه صورت حال دی هغه به تاسو ته موږ ښیي موږ سره اوسئ د محمد ګټ کټګري ډي اسپتال چې څه صورت حال دی د ډاکټرانو حاضري همدغسې دوایانې همدغسې لیبارټري ایکس رے الټراساونډ دا ټول به تاسو ته موږ ښیي موږ سره اوسئ جي زه راغلی وم ډاکټر صاحب له انشاءالله چې ډېر صحیح په دغه باندې راته علاج ولیکو پېښور ته هم تللي وم هلته چې راته څه ویلي وو هغه راته دلته میلاو شولو ډېر مطمئنه یم د دې ډاکټرانو سټاف والا نه مزیدار ډېر فسټ کلاس هر څه میلاو شولو ډېر ریزلټ راته میلاو شو او ډاکټر صاحب هم چې کومه دی ډېر چې کومه دی ښه سړی دی او انشاءالله چې تا ته څه تکلیف ما خو زنانه کور والا بیماره وه د ګردې مسئلې وه او زخم د ګردې دغه علاج یې دلته تا ته دغه او جی وشو بالکل دا ټسټونه راسه دي مکمل ټسټونه تا دلته وکړل او جی دا دلته وشولو بالکل مطمئن دي بالکل دا د پېښور سټاف والا کسان دي ډاکټران دي دا راځي دلته چې کومه دی ډیوټي ورکوي ډېره پابندۍ سره زه په خپله ډرایور یم د ګاډي ما سره راځي یم دا سټاف والا کسان او ډېر پابندۍ سره ډیوټي ورکوي زما نوم حضرت عمر دی لیبارټري ټیکنیشن یم دلته زموږ سره د روټین کم ټسټونه چې دي هغه ټول زموږ سره دلته راکېږي موږ شپږ کسان یو دلته اینی ټایم 3-4 کسان په یو شفټ کې بیا په ایونینګ نایټ 24 اور دا لیبارټري زموږ سره کولاوي طالبه دا ده چې یو خو دلته میډیکل سپیشلیست نشته دی دویمه خبره دا ده چې دلته د الټراساونډ ماشین موجود دی خو د الټراساونډ ډاکټر نشته دی زموږ مریض د دې ځای نه باجوړ ته روان د الټراساونډ دپاره زموږ سره سرجیکل ډاکټر نشته دی زموږ سره داسې دوایانې د دې سره په ایمرجنسي کې نشته دی چې هغه زما مریض له په ایمرجنسي کې ورکړي نو یا ماته د شپې په 10 بجې 8 بجې باندې دوای ولیکي زه به پسې باجوړ ته ځم او یا به د باجوړ نه ماته وایي تاسو لاړ شئ پېښور ته خپل مریض یوسئ دلته چې موږ سره کوم سیټ اپ دی سر دا تقریبا چې په ټول مومندو کې نه چې تقریبا کې پیږي داسې خاص ځایونو کې دی او دلته هر ایکس رے کېږي تقریبا چې صرف ایم آر آی سټي سکین چې کوم وي هغه دلته اویلیبل نه قسمه ایکس رے کېږي سکل شي چې کوم دغه پریکچري یا نور داسې ابډامن یا د کډني کې څه سټوني د هغې هر څه لپاره موږ دا کوو 24 ګنټې دلته اویلیبل کس کم سے کم چې 3 بجې د شپې یا 4 بجې پیشنټ هم راشي نو موږ دلته انکال هم دلته سټاف روم دی خپل دلته یو کس خامخا موجود دي موږ د ډویژن راغلي په دې وخته پورې زمونږ انشاءالله ښه صحیح حفاظت او ښه صحیح علاج وشي اخر زمونږ ته د کمې خبرې تکلیف نه دی را رسېدلی نه تا ته چې کله تکلیف کېده ډاکټر ته دغه کو ډاکټر راغلی دی او بالکل راغلی دی موږ ته په موقع باندې ډاکټر را رسېدلی دی دلته اپریشن وشو او دلته صحیح اپریشن وشو څومره پیسې ستا ولګېدې په دې اپریشن پیسې زمونږ نه دي لګېدلي सिस्टम लगा हुआ है ये जो सर्वर हमारे पास लगा हुआ है इससे आगे हमने फर्दर सब डिपार्टमेंट्स में एक एक सिस्टम लगाया हुआ है ओपीडी में स्पेशलिस्ट ब्लॉक में वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स जो अपना काम करते हैं वो सारा सिस्टम के ज़रिए करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए वो कुछ भी नहीं करते अभी वो रिकॉर्ड सारा कुछ करते हैं वो इधर सर्वर के पास हमें शो हो रहा था वो हमारे पास सॉफ्ट में मौजूद होता है हम कोई भी क्या नाम है जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं वो अगर हमसे पूछे किसी पेशेंट का रिकॉर्ड डिटेल इंडोर पेशेंट्स की आउटडोर पेशेंट्स की एमरजेंसी की एडमिशन्स की लेबर रूम है मैटरनिटी ये जितने भी रजिस्टर्स हैं जो काम वो करते हैं जितने डिपार्टमेंट्स में डॉक्टर्स वो हमारे पास यहाँ पे उनकी समरी शो होती है मतलब چې څومره پیشنټ راځي او وي څومره ډاکټرانو دغه وي هغومره ډاکټران وي مهیا کړي زه کمپیوټر اپریټر پلس باندې مدل ده 2 بجو پورې تقریبا زموږ پی ډي سټارټ دي دا راوند اباوت 250 دا کې مې هر ورځ جي موږ دا پی ډي کېږي تقریبا 250-300 پورې پی ډي کېږي د 2 بجو پورې روزانه او سره تونه پی ډي سټارټ مختلف دي کې موږ سره د ایمرجنسي مریضانو مې د ماشومان د پیډز والا د میډیکل والی سرجیکل والی د مریضان موږ سره راځي برخوا د سوران راغلی یم او د غاښ تکلیف کاډیو کور والا ته مې او دا ډېر ښه برابر وشو صحیح وشو 15 ورځې بعد به بیا راشي که بیا تکلیف بیا به لږ وباسو دا خبره ته مطمئن یې ته څه وایې چې ګینې مطلب دا چې دلته ستا د خبره ډېر خوشحاله یم تا سره د دې سټاف یا د چا رویه څنګه وه یاره ښه وه بلکل برابره یو کمپیوټرایز سیسټم دی اول مونږ جنرال او پی ډي کې مونږ پیشنټس ګورو جنرال او پی ډي کې چې کوم کیسز مونږ आउट पेशेंट چې کوم دغه لکه کامن کیسز دي لکه ملیریا شو ډینګي شو او زه په خپل چې د علاقې ما او د بنیادی سیزن کې ما
د نه مخکې دا فیسیلیټیز د دلته بالکل هاسپټلز نشته په دې علاقه کې دا هاسپټل چې راغلی دی د سره د زمونږ علاقې ته ډېر زیات سهولت ورکړه شوی دی. زه پی آی ټیکنیشین یم دلته د مرګ سایډ نه. موږ سره خو ډیلی 70-50 بوسټر ډوز کېږي، ساینوپام، ساینوویک او پی آی روټین هغه هم کېږي، ټي ټیم کېږي 10-15 او دغه هم راسره کېږي، دا تھرډ ډوز بي سی جي میزل دا هم راسره کېږي دلته په ډیلی بیس باندې. نشته ډېر زیات پکې لوکل دي، ټول دا هم لوکل دی، دا ټول لوکل دی. فیمیل هم لوکل ده؟ فیمیل هم لوکل دی. جنرally خو موږ سره چې کوم پیشنټس راځي نو هغه موسټلی د یو ټي آی کیسز یي، مسکیریجز یي، رینل سټونز والا پیشنټس راځي او داسې سیسټس والا هیمریجز مختلف پیشنټس موږ راځي. نو هغې سره خو لکه کم از کم ورځ کې موږ له 100 200 یا 300 پر منډې ټیوزډې باندې خو ډېر زیات انفلکس وي د پیشنټ. تقریبا کله نه کله 400 پورې راشي موږ له پیشنټس. موږ سره خپل لیبر روم دی، هغې کې موږ ډلیوریز کوو، بیا میډیسن یا څه او داسې موږ سی سیکشن زموږ سره میم ده ډاکټر شایسته، هغې سی سیکشن ضرورت چې راشي نو هغه هم کوي. ریسنټلی سر موږ یو ټریننګ ته لیږلي وو چې هغه د ماشوم او د مور د خوراک د ګایډنس د پیو د دې هر څه باره کې پوره زموږ یو 5 ډیز سیشن و. هغه ډېر زیات هیلپفول و. یو خو د ډاکټر اخلاق ډېر زیات مایټر کوي چې ته په ښه اخلاق خبرو کې پیشنټ نیم په خپل هم ټیک شي. نو موږ هغې سره خو ډېر زیات کړاو کو. کله نه کله زما 2:30 پورې ټایم زما ایکسټرا ټایم ولګي ځکه چې زه خپل پیشنټس ته پوره ټایم ورکوم. پرون راغلي دا ماشوم زموږ شپږو ماشومان زه هم شو او د ټایم نه اخیسته او ټپ حالات کې ډېر خراب او دوی را داخل کو. اوس ښه برابر دی او ښه سهولت هر څه ورته. د کوم ځای نه راغلی؟ څه نوم دی؟ ایران نه راغلی، مجاود نوم مې دی، پېښور کې شوی و 3 ورځې مخکې برابر و. اوس دا پرون رئیس اوس دا خراب. څو ماشومان دې مخکې نه ځای شوي؟ شپږ. دا اووم دی، په ده باندې مې علاج وکړو، دا اوس برابر دی. ما هم خرچه شوې ده، نس تکلیف شته دی او زیان زموږ نږدې دی او پېښور ته چې م رسولی وی کېدای شي دا مړ وی یا خراب شوی وی. هلته خو لکه زموږ ځای ځایګی نشته دی، وس هم نه کېږي، بېوس یې. ډاکټر کامران دی د ماشومانو سپیشلیسټ یم. زما او پی ډي وي تقریبا منډې پیر نه واخلئ جمعې پورې. دا موږ ریګولر او پی ډي کوو پیر سهار 8 بجې نه 2 بجې پورې. دې نه پس چې کم موږ تقریبا 24 غنټې دلته کې یو. اوس دې دې نه چې او پی ډي وشي موږ په وارډ کې مریضان داخل کړي. وارډ کې مریضانو ته موږ ټوله ورځ زو راځو، ورځې 4 ځل راونډي. زه پېښور نه راغلی یم، کیټګري ډي هسپتال دی دا. که تاسو ډېرو علاقو کې کیټګري ډي هسپټل وګورئ نو دومره آباد به نه یا تاسو کتی شئ. ایون ډي ایچ کیو هسپټل هم دومره آباد نه وي. زموږ ریفرل سیسټم دې دي نه که تاسو ریکارډ چیک کړئ نو پېښور ته ټولو نه زیات کم دی. مونږ ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې خلک ډېر زیات د ایم ایس صاحب د رویه نه دغه دي، وایي چې رویه درسته نه ده، هغسې بار خلکو سره سټاف سره. تاسو سره یې څنګه ده؟ بیهیویر کې مسلې نشته. اوس کا دلته داسې که هر یو سړی راځي، مطلب خلک ناپوهي که نه، که هر یو سړی راځي لکه زه اوس جمعې ورځ د پیر په ورځ راغلی یم. تاسو که پېښور کې وګورئ یا بل کیټګري ډي هسپټل کې وګورئ تاسو به سپیشلیسټ 24 غنټې دلته موجود نه وي. نو خلک ناپوهي دي، هغه مابخل د پېښور سهولیات غواړي نو هغه دپاره اپګریډیشن او نور سهولیات ضروري دي. څومره د دې هسپټل وس دی کیټګري ډي هسپټل نو دا خو لکه موږ اوپنلی وایو که تاسو پوره صوبه کې پوره ملک کې وګورئ نو دومره. زما نوم ډاکټر عدنان سعید دی او زه ایز ا ډینټل سرجن دلته دې فیسیلیټي کې کار کوم. دلته کې چې جنرل پریکټس ډینټل چې کوم پروسیجرز دي هغه دلته کېږي، مطلب غاښ ډکېږي، فیلنګز کېږي، آر سی ډیز کېږي، سکیلنګ کېږي، امپیکشنز کېږي، امپیکشن ریموول کېږي. او دې فیسیلیټي کې دا دی چې موږ سره دلته کې مطلب ایکس رے خپل زموږ ښه پراپر هر څه موجود دي، سټرلایزیشن موږ سره ښه پراپر کېږي، آټوکلیو موجود ده، 2 یونټس موږ سره موجود دي. ډیلی او پی ډي چې ده زموږ نه هغه 25 نه 30 پورې ده، نو آن ایوریج 25 to 30 موږ له ډیلی پیشنټس راځي. زما نوم طاهر حسین شاه دی، زه سینیر فارماسسټ محمد ګډ هسپتال کې دلته ډیوټي کوم. دلته موږ سره مختلف انټي بایوټکس موږ ورکوو او نن سبا چې کومه ده موږ او پی ډي دپاره هم دا شیزونه سټارټ کړي چې موږ خلکو ته کوشش زمونږ دا وي چې خلکو ته موږ فري سروسز دلته پرووایډ دی. لکه اوس کوم موږ سره د سپوستنې دی هغه یو قیمت چې کومه ده 1100 روپۍ دی او دغه موږ خلکو ته فري ورکوو. دې نه علاوه چې کوم موږ سره د سنیک بایټس ولدي د مارانو ولدي هغه 2800 روپۍ یو چې کوم موږ سره امپیول دی 2800 روپۍ دي خو چې څوک مریض راشي एकदम فري ورکوو. دا بالکل 24 غنټه سرویسز زموږ ایمرجنسي 24 غنټې ونی او نور چې کوم زموږ او پی ډي سرویسز سره هغه په مورنینګ کې. دلته خو مریضان ډېر راځي، د علاقې دا خو ټي ایچ کیو هسپټل دی او دا لږ اپګریډیشن غواړي. لکه مطلب موږ سره د هډوکو ډاکټر،
داسې نور ډاکټران پکار دي خو دلته کوم مریضان راځي او پی ډي بیس باندې هغه د ګردې والا یا د خېټې هرنیا شو تریخي اپریشن شو یا د سینې والا اپریشن شو دا موږ دلته ډیلی بیسس باندې کوو لکه ویکلی چې کوم دی هغه تقریبا داسې 8 او 10 اپریشن کوو د الټراساوند ماشين دی دا موږ د هغه دپاره استعمالو خېټې یا د هغه دپاره خېټې کې څه د کاڼي وي یا تریخي کاڼي وي یا داسې غټه مټۍ نو هغه موږ په ډیټیټ کوو دا خو ډېر های کوالټي ماشين دی دا ایون په ځای چې په مامندو کې به داسې یو دوه درې ماشینونه دي هغه هم د مونږ هسپیټل کې دي دا تاسو ته مونږ بل الټراساوند ماشین هم ښیي چې د یو زنانه ته الټراساوند ضرورت نو هغه دا الټراساوند دی دې ټیم کې دا روان دی چلیږي ستاسو په وړاندې دی څنګه چې تاسو ته مونږ د محمد ګټ کټګري ډي اسپتال کوم چې ایکس رې ده هغه هم تاسو ته مونږ وښودله فنکشنل دا روانه ده کوم چې الټراساوند دی هغه هم تاسو ته وښودو باقاعده هغې سره ډاکټر هم ولاړو بیا کوم چې د فیمیل الټراساوند و هغه هم تاسو ته وښودو بیا چې کومه ډاکټران دي د هغو خبرې هم تاسو واورېدې چې کوم ایم ایس صاحب دی ډاکټر سریر صاحب د دوی سره ناست دي د دوی سره موجود دي د دوی نه پوښتنې کوو چې څه وایي ډاکټر سریر صاحب جي دا هسپتال چې کوم دی دې ته کټګري ډي هاسپټل ویلی شي په دې کې 40 غنټې د ایمرجنسي میټرنټي د پاره چې کوم ډیلیوریز سرویسز دي د لیبارټري ایکس رې د الټراساوند او ورسره د ډسپنسري دا 40 غنټې سہولیات دلته موجود دي د علاج په حواله به زه دا خبره وکم چې کوم د ایمرجنسي بیماریان دي د ایمرجنسي مریضان دي او داخل مریضان د غي د پاره د لیبارټري د ټیسټونو نه ایکس رې الټراساوند او ادویات نواخلې د هسپتال چې څومره خرچه راځي هغه موږ یو پیسه هم د مریض نه ناخلو کټګري ډي کې چې کوم سہولیات دي هغه په دې هسپتال کې ټول موجود دي د نه علاوه موږ سره پیرامیډکس چې پای کې ایل ایچ ویز دي ایکس رې ټیکنیشن دي لیبارټري ټیکنیشنز دي او ورسره چې کوم سرجیکل ټیکنیشن دي فارمیسي ټیکنیشن دي او ډینټل ټیکنیشن دي ای پی آی ټیکنیشن دي دا موږ سره 33 یا 33 کسان دلته موجود دي د دې نه علاوه کلاس 4 چې په هغې کې د صفایي عمله ده څوکیداران دي پکې او وارډ اردلیان دي پکې او ډرایورز دي دا ټول موږ سره د مریض د خدمت لپاره موجود دي ایمرجنسي چې کوم زمونږ روزانه چې کوم دي 24 غنټې دي نو په هغې کې زمونږ ایمرجنسي ده لیبارټري ده زمونږ چې کوم د ایکس رې الټراساوند او میټرنټي ډپارټمنټ چې کوم دي او د اتیش ورځو پورې چې کوم واړه ماشومان دي د هغې دپاره انتهایي نګهداشت چې کوم ان آی سی یو وارډ دی دا وارډ چې کوم دي د سره ډسپنسري چې کوم دي دا 40 غنټې موږ سره هر ورځ د کې سټاف هم موجود دي او د کې سہولیات هم موجود دي موږ سره مسله د اکوموډیشن ډېر د چې کوم هغه ډاکټرز چې د هغې بچي او خپل فیملی سره دلته د هغې خواهشي چې دلته کار وکړي خو د فیملی اکوموډیشن اویلیبل نه دی د هغې د وجې هغې دلته جواب دپاره نه راځي بل چې کوم دی د حکومت د طرف نه د ډاکټرانو دپاره 8 کوارټرز دي او د نرسانو پیرامیډکس دپاره 12 کوارټرې د هغې منظوري شوې ده او په هغې باندې تر نن ورځه پورې عملي کار شروع شوی نه صرف د هغې نقشه هغې جوړه کړې ده د دې نه علاوه زمونږ د بجلی ډېره غټه مسله ده موږ سره زیات تر د ورځې چې کوم دی نو موږ ته بجلی بالکل نه میلاویږي د سهار د 9 بجو نه د ماښام د شپې 8 بجو پورې موږ ته د وابډې بجلی نه میلاویږي صرف 1 غنټه بجلی راځي هغه هم کله او کله نه ډېر زیات ضروریات داسې دي چې هغه په دې اسپتال په کټګري ډي لیول باندې نشي کېدی زمونږ دا غوښتنه ده د دې اسپتال د کټګري ډي نه کټګري سی ته اپګریډیشن وشي نو په هغې کې دلته چې کوم د ارتوپیډک او ورسره د سترګو د ګلو او د ایکس رې د الټراساوند سپیشلیسټ هغه سہولیات د هغې دپاره کلینکس او واډونه هغه به هم دلته دستیاب شي او د دې علاقې خلکو ته چې کوم پیښور ته یا باجوړ ته یا غلنۍ نور علاقو ته ځي او د هغې خرچې کېږي د هغې وخت لګي نو هغه د سہولیات کو دلته دستیاب شي خلکو ته به ډېر زیات سہولت میلاو شي سره د
زنانه د ماشوم د زیږیدو دپاره بهترین سهولیات موجود دي. دلته موږ سره د اپریشن سهولیات موجود دي. ورسره د جنرال سرجري چې څومره اپریشن دي د هغې دپاره سهولیات موجود دي. د ماشومانو دپاره وارډ سپیشلیسټ د معاینې کلینیک هغه دلته موجود دي. د ایکس ری چې کوم ده موږ سره ډیجیټل ایکس ری لګېدلې ده، د کمپیوټر ایکس ری لګېدلې ده او الټراساوند ماشین د غاښونو کار دلته بهترین. زما ټولو خلکو ته دا درخواست دی چې دلته کم دستیاب وسایل دي د هغې نه فایده اوچته کړي، دلته دې راشي او د خپلو مریضانو معاینه دې وکړي او که چاته د اپریشن یا د داخلي ضرورت دی د دې سهولتونو نه فایده اوچته کړي. جی تاسو د ډاکټرانو خبرې مو اورېدې، ما ته مخکې ویللې همدغسې د اسپتال چې کوم ایکس ری وه همداسې الټراساونډ و، یقینا چې مسلې به وي بیا هم دوی په دستیاب وسایلو کې دوی د خلکو ته چې کوم پیغام ورکو چې موږ سره کوم علاجونه دي نو هغه تاسو په خپله د دوی نه واورېده. اینی ټایم دوی ته د راتګ ضرورت هم نشته، په خپله جرنل پی ډي معلومه ده، ایمرجنسي معلومه ده، واډ هم معلوم دی، په خپله پکې هر څوک به په خپل ځای باندې ناست دي. که څوک هم داسې مریض وي اینی ټایم دوی وایي چې دا راتلی شي. زمونږ عوامي سرکاري چارواکو له پکار دي کومه غوښتنه چې دوی کوي د کټګري سی دپاره دوی سره ځای ډېر دی چې د دې فوري طور په دې باندې اقدامات شروع کړي او کوم چې د رهایشي بنګلې دوی وایي فوري طور ډېرې پیسې راغلي دي ضلع مومن ته او همدغسې که کوم ایکسپریس لین دی چې دا فوري طور دې خلکو ته ورکړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې محمد ګټ اسپتال به د دې د خلکو دپاره یو بهترین د صحت سهولت وګرځي.